باندې یو کلیپ چلیږي د تروهې حواله سره چې تروهې ثبوت نشته دا یو صاحب دا وی چې تروهې نه دي ثابته لوړی په اسلام چې نشته دته جواب ورکو خو روجي خو بخ په شوق دي سوجي نو فرض کې زموږ مصروفیات د وجه موږ د تراوی نه کوو نو روجه به مکمل وي د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه کدا مولایان ټول په تبخی باندې کینی او تبخی په سلان دی نه ورم ورپسې کی چې خه ګرم شي بیا به هم دا ثابت نه کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظو کې د تراویح لفظ قدر ښکار کی رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دوی خپل هم وی چې دریش پی کړي دی بیا یې نه دی کړي باندې یو کلیپ چلیږي د تروهې حواله سره چې تروهې ثبوت نشته دا یو صاحب دا وی چې تروهې نه دي ثابته لوړی په اسلام چې نشته دته جواب ورکو خو سره د حواله دا د موپلوشه دا فتاوا التطرخانیه چې توست د شکراک دا جی په صفحه 315 باندې تراویح په برشه الفصل الثالث عشرة في التراويح بيدالي كيچه اما الكلام في صفتها فنقول التراويح سنة هو الصحيح دا جی چې دا کیم کتاب مو پلوشه دا صفحه متوستوشلا صفحه 315 باندې جلد نمبر 2 الفتاوا التطرخانیه نوم باندې دارنګه مزرای وبلا حواله دو د خانیه آلی کی چې سنت مؤکده دا تروهه چې دی دا سنت مؤکده دی توارثها الخلف عن السلف من لدن تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم الى یومنا هذا چې دا تروهه چې کوم دی دا سنت مؤکده دی و دا د سلف صالحین نامشتو ستا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه روانه دی الى یومنا هذا نن ورځې پره او بیا مخشه فرمی هكذا روى الحسن عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقد واظب عليها الخلفاء الراشدون چې دارنګه په دې باندې مواظبت کړه د خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین وقال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تو سے باندې د مو سنت لازم ده او د خلفای راشدین د منابات چې کوم اردرمی د ایغه طریقہ دا په توسه باندې لازم ہے توسه پدا باندې عمل وکړي دارنګه مو سره یو بل کې توب دا چې جامع الجوامع په نوم باندې آلی کی چې التراویح سنت مؤکده چې دا ترویح چې دی سنت مؤکده دي ومن لم يرها سنتا فهو رافضی یقاتل و چې سیک دا سنت نه غني دا سړی رافضی ده كمن لم ير الجماعة وقال أهل السنة والجماعة إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها 3 ليال نو دا فرمی چې اهل سنت والجماعت عقیده دادو چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دي او درې ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریش پیدا کړی دي وقالت الروافض روافضی بدین کار کوي شیعگون چې کوم یو جماعت تا انها سنة عمر رضی الله تعالی عنہ وقد صلاها رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعتا ب10 تسلیمات او فرمی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شل رکعت تروه کړی دی په لاس سلومه سره نو دا مې دغه حوالات واستدر کړل یو بل کې توب مو سره پرتا بدایع الصنائع پنوم بندے بدایع الصنائع فی ترتیب الشرائع دا جی جلد نمبر 2 او ایغن بعد په صفحه نمبر 274 200 سلر بونده او یا آلی کی فصل فی قدر التراویح واما قدرها فی 20 رکعتا فی 10 تسلیمات فی 5 ترویحات چې د دې مقدار شل رکعته دا په لاسه سلو می سره او په 15 ترویح یعنی په سلره رکعتونه بعد لږ کی آرام ونده چې مشتو حکیم کلمات پرته رہی په دې 15 سره 5 4 20 بیا مخشه جلی کی په مخشه صفحه چې وفي قول 26 ركعة والصحيح قول العامة لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه فرمي چې صحیح قول دی عام چې کوم علما دي دغه دا چې د حضرت عمر رضی الله تعالی روایت شوی دي جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فصلى بهم
فی کل لیلة 20 رکعتن. فرمی چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په میاشت رمضان چې په دې جمع شوي په ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ سره چې ایک دی تلمیز کړه دا فی کل لیلة 20 رکعتن په هر شپه 20 رکعات یو تکړي ولم ينکر علیه احد او په دا باندې چا نکیر نه دا کړه فیکون اجماعا منهم علی ذلک به په دا باندې اجماع ثابت تشله د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. نو دا عزت منه دا کتاب چې کوم دا بدای او سنای حواله مې توسته دیر کړل دا رنګ مو سره بل کتاب دا علمگیری په نوم باندې چې دا مشهور فتوا دو فتوا علمگیری دا جی مو سره چې کوم جلد نمبر 1 تا او په صفحه 245 باندې په صفحه 245 باندې وهي 5 ترویحات كل ترویحه 4 رکعات بتسلیمتین کذا فی السراجیہ. د سراجیہ حواله ورکړی چې دا 15 ترویحات دي یعنی 5 4 20 په ترویح شه سلیر رکعت دي او هر یو ترویحات دو هغه سلیر رکعت دي په دوه سلو مې سره دارنګ داغه په دغه علمگیری شه په دغه جلد شه یو صفه مخ شه په صفحه 246 باندې فرمای ونفس التراویح سنت علی الاعیان عندنا چې نفس تراویح چې کوم دي دا مې څنګه شي دي دا جی سنت دی. دارنګ مو سره دغه په هندیه په حاشیه باندې یو بل فتوا دو فتاوا قاضی خان چې مشهور فتوا دو او مشتو سے دغه عام خلق په ذهن شه او عام خلق ته دغه پته شتا نو فتاوا قاضی خان شه باب التراویح په بره شه لیکي التراویح سنت مؤکده للرجال والنساء چې د تراویح چې دا سنت مؤکده دي دا سړی دی پورا دی اوس دینه دی پورا دی چې دا د مشتا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه توارثن دا مشتو سر چلے دلی دی. بیا مخشه فرمی وقال قوم من الروافض سنت للرجال دون النساء چې روافض په شیاوي شیو جماعت اداوی چې نه داخلي سنت د سړی د پورا شنه د پرانا وقال قوم منهم انه ليس بسنت اصلا و یہ قوم د روافض نه دا سدا چاوی چې لوړی دا غا سنت نه دی خبره پیش لوستا و دلیل دا بشکی چې لأن النبي صلی الله علیه وسلم اقام فی بعض الليالي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زنش پیش هو د قیام کړه ولم یواظب علیها و په دا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه ولند کړه ثم احدثها عمر رضی الله تعالی عنه ولاهل السنه والجماعه. نو بیا د فرمی چې چونکه د دې وجه روافض انکار کوي چې دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ایجاد دا لیکن مخشه فرمی انه قال في شان رمضان فرض الله تعالى عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پیش کړي چې الله رسول فرمیل چې تو سے دبورا الله رب العزت رجه فرض کړي په تو سے بندے وسننت لكم قيامه او تو سے دبورا مو بطور سنت جاری کړل د رمضان قیام. وقال صلی الله علیه وسلم فی حدیث سلمان رضی الله تعالی عنه فرض الله صيامه وسننت لكم قيامه وقد واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنه. او د دوم روایت شه دا صراحت تا چې تحقیق په دې باندې مواظبت کړه دا همیشوله کړه دا خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین. نو حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین مجد پرت شي دي غټ دلیل دا. اساده سره یو بل فتوا دو فتاوا بزازیه شالی کیجی چې ترویح چې کې مې دي دا سره دي دا سنت دي هغه دغه روایت وروړي وقد اطلق عليه السلام بكونه سنه بقوله وسننت لكم قيامه فرمی چې داغه چونکه سنت دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطلاق کړه د سنت بقوله په خپل قول سره وسننت لكم قيامه چې د الله چې قیمت سم د میاشت رمضان رجه فرض کړي نو هغه حدیث فتاوا بزازیه وروړه چې هغه فرمایي چې الله رسول ویل دي چې دغه میاشت قیام چې کیم دا هغه میتوس د پرات شو کو سنت مې وګرځو. دا جی مو په لوس شی وبلا فتوا چې رد المحتار علی الدر المختار شامی باندې مشاهیره چې کیما فتوا دو جلد نمبر 2 صفحه تو سے تجیز وشو صفحه 596 باندې په 596 باندې هغه جی لیکي چې
تراویح برشه یې غوړه ده علي کې چې التراویح سنت مؤکده چې د تراویح چې دی دا سنت مؤکده دی. دلیل څه بیانوي؟ لمواظبة الخلفاء الراشدین للرجال والنساء اجماعا. فرمایي دا سنت مؤکده دی او دلیل دا بیانوي چې چونکه خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین په دې باندې همیشوله کړه ده. خدا چا دې پوره دی؟ للرجال والنساء اجماعا، سړی دې پوره او ښځینه دې پوره په دا باندې اتفاق تا. دا مې توسې په مخشه عربي چې کې مې دا فتاوجات توسې په مخشه پیش کړل. یو بل کتاب دا ایموپولوس چې آثار الفقه الاسلامی جلد نمبر 1 تا حضرت علامه ډاکټر خالد محمود صاحب دا کتاب لیکلا او بل نوم یې آثار التشریع ده. د کتاب په دغه کتاب شي جی په صفحه 460 باندې د ترمذی یو روایت یہ پیش کړه. قال الشافعي رحمه الله وهكذا ادركت ببلدنا بمکه يصلون 20 رکعتا. چې امام شافعي رحمه الله فرمیل چې دارنګ مو په خپل شهر په مکه شه خلق من دل کړل يصلون 20 رکعتا چې هغه سمرا یو کو هغه شل رکعت تراویح کوله. نو دا د ترمذی جلد نمبر 1 او صفحه 99 حواله په دغه کې دوه شی پیش کړی دو. نو دا د مشتو پر دلیل لا چې تراویح شتا دي ثابت دي سنت دي او هغه نه بعد 3 رکعت دي جی شل رکعت دي. یو بل کې توب دا ایموپولوس چې جی هغه امداد الاحکام علامه ظفر احمد عثماني صاحب چې د تالیف کړه دا د اشرف علي تھانوی رحم الله په نگرانی شه. نو اغنا چا پتا کړی دو د دې په حواله سره. نو هغه ادخشي جواب جی دا ور کوي چې تراویح چې کیمه دي دا سره دي دا سنت دي او دا سنت چې کیم دي داغه په دوه یو تراویح چې کیمه دا په دوه سلامه سره سنت دي. نو دا مشتو سره د مشتو کبیره کې توپ د دارنګ یو بل فتوا دو مصلا پلوس شه امداد الفتاوی بنوم باندې چې دا اشرف علي تھانوی رحم الله لیکلی دغه پهلا نمبر جلد په دا شاجي دا کلام شو دا چې تراویح په ورشه پښتنه د نکېږي वो जवाब जी दा उता मिलवेली चे एक मस्जिद में 2 जगह तरावीह पढ़ना. बहरहाल दे हवाले सरा में तो से जकीम तफसील हुई नो देना मिश्तु से टोले दादा मोली मेजी चे तरावीह जो की मेरी दागा सुनत मुअक्कदा दी और टोले मुसलमानों ने तबदे बंदे अमल कौल पछाड़ दी और दे खल के खबर से मिश्तु से नरसी अल्लाह दा अमल कौल तौफीक नसीब की वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.